أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. الله عالم دے پمانا دی حروفو. تلك آيات الكتاب المبين. دی دا آیاتنا دا حقی کتاب واضحا. انا انزلناہو بیشکا منگ نازل کرے دے دے کتاب لرا قرآنن پدا سے حال کی چی دل وستلے کی گی عربین او پجب عربی کی لعلکم تعقلون دپارد دی چتا سدا عقل نکار واخلی. نحن نقص عليك احسن القصص. منگا بیانو پتا باندے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اغا خیست قصد قصونا بما اوحینا الیکا پسبب ددی چمنگ وحی کڑی دتاتا هذا القرآن ددی قرآن پاک. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ او بیشکا توی مخکد دی قرآن پاکنا لمن الغافلین خام خادنا خبرنا تات دی واقعی دی قصص معلومات نو. اذ قال یوسف یاد کہا غوخ چی اویل حضرت یوسف علیہ السلام لأبیہ خپل پلارتا یا ابتی اے زما پلارا انی رأیتو بیشک ما لیدلی دی 11 کوکبا والشمس والقمر یولستوری نور او سپگمئی رأیتهم زئنم دیلرا لی ساجدین چی ما تسجد کون کی دی دوی. قال اویل ورتا حضرت یعقوب علیہ السلام یا بنیا اے زما بچڑیا لا تقصص رؤیاکا مبیانوا دا خوب خپل علا اخوتکا پرون خپلو باندے فیکیدو لکا کیدن پس دوی با سچل جوڑ کی ستدبیر بجوڑ کی تا یعنی ستا د ضرر د پارا کیدن پس تدبیر د ضرر سرا. ان الشیطان بیشک شیطان للانسان عدو مبین دے د انسان د پارا دشمن خکارا. وکذالک او هم دق رنگی لکه سرنگ چی مدرت پخوب کی اخودل یجتبیک ربکا غرقی بتالر ربستا ویعلمک او خیب اللہ تعالی تاتا من تأویل الاحادیث داغی تعبیر د خوبننا داغی خوب د خبرو تعبیر تعویل داغی مانا داغی علم بدر کی اللہ. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ او پورکوی بربستا نعمت خپل لرا علیک پتا باندے اے حضرت یوسف علیہ السلام وعلا آل یعقوب او پا آل پا اولاد دا یعقوب علیہ السلام کما اتمها علی ابویک من قبلو لکه سرنگ چی پورا کڑے وہ دے دا نعمت خپل پاغ مشران استا باندے چی مخ کی تیر شوی ابراہیم و اسحاق چی حغو ابراہیم علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام یعنی سنگ چی حغیت نبوت در کڑے دسی بتا تا ہم اللہ نبوت در گئی. ان ربک علیم حکیم بیشک ربستا دے علم والا او حکمت والا.